ها بسم الله الرحمن الرحیم. دا د صيغو متعلق اوس موږ سبق وایو نو دا تدریب الصرف کتاب نه دا په کار د چستو سره موجود یو یی به هم د بعض اکاونټ سره نو بدی کې دې ټول سبق تل نه درې به کې گردان ده دا چې کله کلمه مینس کې ویل کېږي جو په دې تعلیم الصرف کې لګ سبق وای استادو او دا یې سره د تدریب الصرف وای نو بیا خبره تر جننده روانه نو بدی کې نور څه خبرې نشته او دغه د اجرا پکې دا او دغه پکې دی تدریب ویل کېږي مشق تا نو بدی کې مشق کېږي نو لکه دا موږ به د اخر تر وړو 28 صفحه تاسو راوړل 28 صفحه 28 27 دغه صفحه راوړو 27 صفحه راوړو 27 نو بدی کې دغه څومره باسونه چې وشول کنه دا گردانونه چې موږ شولو دا مباحث تمرین مباحث سابقه ولیدل ها تاسو چې کوم هوم ورک لیکي کنه د گردانونو دا هوم ورک دا به تاسو د دینه ولیکي دینه ولیکي په سوسیږي به ولیکي دا پدې کې به تاسو چې تاسو نه دی چې تاسو نه لیکل شو جو امر ولیکي یک ملي کوي انو تاسو د شوقه پوری خبره ده دا 27 نمبر پیج نه د دې را سبق پتا سو ټول لري نه ګرځاونه ځان لوري کوي لکه اوس یو څو تاسو وایي چې تاسو پته ولګي استتر د دې نه فعل امر حاضر مجهول ویل دي د الحربنا فعل امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید خفیفه درې سری والا ماشاءالله الرزقنا فعل مستقبل مؤکد منفی بلن مجهول فعل مستقبل مؤکد منفی بلن مجهول لن لن يرزق العبادة سے فعل نہیں حاضر مجهول مؤکد بانون تاکید ثقيله د دینا فعل نہیں حاضر مجهول مؤکد بانون تاکید ثقيله دا به تاسو ولي کې ځان له وسوته او دی باندې با تاسو و به یم کنه چې خله وبوري جب وبوري کنه او دا به ولي کې به مخه صحیح ده اوس مونږ چې کله سیږي وایو کنه وز سیغو کار درو دا به تاسو د کور کاری دا به تاسو په دې گروپ کې لري تصویر هم درولې کوم چې چا سره کتاب نه نو چې باندې به سمانی ګورې ما سره کتاب نو او ما دا ځکه نه لیکل نه بیا زوت کړه تاسو په پری باندې ګورې چل بوګي و به وای دا څومره ګرځاونه دي کنه به دا به وای چې کم ځای کې تاسو ته مسله جو په بل کتاب کې بیا ګورې چې را دا ولکه اوس امر حاضر معلومي لیکل دا خو امر حاضر معلوم نه پیژنم نو بای کې بیا تاسو ګورې او ځان به وای ټول واښوي او دا غي سره سره بس چل وکي چې څومره تاسو لیکل شو عمر بدوري کې تاسو د شوق پوره خبره ده چا لګ شوق جو لګ ولیکي چا ډېر شوق جو ډېر ولیکي واښوي او که چا سره شوق نه نو به خامخا لګي ورته چې شوق پیدا شي وس دا دغه نه دا ټیبل په کار دی تاسو ته په یادو باندې دي بعضي الکان د سړي چې هغه غلګه سیغي هغه ورځي او په لیکلو باندې ورځي په ویلو باندې ولنه ورځي نو سیغي په ویلو باندې هم ضروری دي او په لیکلو باندې هم سړي ضروری دي نو په کور کې بلی کې او دلته کې به وای صحیح شو لا لکه وځه تاسو ته صيغه درکوم اسانه بالکل اسانه صيغه ده لکه زه تاسو ته ما ضربنا دا ضربنا حل کول غواړي پاسې تاسو دا ګوره دلته شو مې کړه دغه به مونږ وایو لکه لفظ مونږ ته ولیکو کنه ضربنا تاسو ماته بغوای الاصل ضربنا په خپل اصل باندې رینو بری کې سویل نشته الوزن فعلنا ضربنا وزن سره فعلنا بل دغه به ذکر مثال نو دا خو د خپل ځم ګورم مثال بعد لکانو په ګورم مثال غلط لیکلو نو مثال مطلب دا دی چې موږ کومه گردانونه ویلي دي لکه د ضربه یضرب سمع اسمه فدع يفتح د صحیح نه چې موږ د مجرد او د مزید کوم گردانونه ویلي دي نو دا کومه څنګه چې زمانه ته پوسه دي دا نه دا پایږي د چا په شان دي دا نو دا خو ضرب نه دی ضرب نه په خپل پرېږي نو بریګه هم چوب موږ ضرب نه لیکو بیا په دې به موږ لیکو په ضربنا کې حروف اصليه نو تاسو ته پرون ویلو چې د حروف اصليه پہچان وګ کړه چې د حروف اصليه پہچان به موږ څنګه کوو چې موږ بل اول وزن نو باسو وزن برابر باسو د وزن کولو په وخت کې چې د فاعل لام کلمې مقابله کوم حروف نه اېدا بسوي حروف اصليه نو ضربنا د دې حروف اصليه سری ضاد را با دغه وګوره خرڅ وي ضاد را با د دې سری حروف اصليه دي او پدې کې حروف زائده للاشتقاق په کم دي نون او الف په کې سری زائده للاشتقاق دي او نون او الف په کې سری زائد نقل الباب په کې شته نشته په بیا واخو الاقسام الثلاثه یعنی په اسم فعل حرف کې دا څه شری فعل او د فعل علامه په کې
ضمیر مرفوع متصل دی بیا الاقسام السته الاقسام السته مطلب 6 اقسام دي ضربنا په 6 اقسام کې څه چره ثلاثي مجرد دی او بیا پکې په الاقسام السبعه په 7 اقسامو کې صحیح دی صيغه صدا جمع متکلم کردان تصریف وس ګوره ما دا سویل التصریف نن چې موږ کم 12 اقسام کې موږ فعل ماضی مثبت معلوم منفي معلوم دا پکې موږ وینو دا په موږ التصریف کې بدغه دا ګردانونه موږ ونوي نو بدی کې موږ کوو ما دا سویل په بعضي کسانو استادانو لیکلي چې ګردان بعضي لیکلي به حساب لیکلي التصریف دا لګي التصریف وایا ضرب ناس شره فعل ماضی مثبت معلوم فعل ماضی مثبت معلوم الباب باب دروي دی المعنى المصدري مارنا او معنی صيغوي هم سب مردوں نے مارا او باب پکشته قانون پکشته نشته دا پوه شو به باندې وس بل صيغه ست تاسو ما یو کس پاسه هغه وای يدخلون دغه وای لفظ يدخلون اصل خپل اصل لا مثل ينصرون ما شاء الله دال لام دال خلام من ما ينصرون مثل ته بنه ګورو ورو به استه چې موږ راو باسو اقل اولي سګي ته وګورو اولي سګه موږ سره يدخلون را نو يدخلون ته موږ ګورو ته موږ اصل لو وسو به اصليه دال خلام جی ماشاءالله مکه الحروف الزائده للاستقاق بکسري یا واو نون صحیح شو ماشاءالله زائد النقل باب کېشته نشته بګي الاقسام الثلاثه کې فعل او فعل علامه بګ سره ضمیر پکې راغله او بل پکې حروفات نه راغله الاقسام الثلاثه دا وشو الاقسام السته نه الاقسام السته 6 اقسامي ثلاثي مجرد ده صحیح کلمه ده ولي کته ده دغه چې د فاعل لام کلمې په مقابله کې پکې نه بغت بول صيغه سره يدخلون صيغه جمع مذکر غائب څنګه ده گردان صحیح شو ماشاءالله باب نصرين شروع معنی مصدری دغه پیج چې تاسو راړول وکنه 27 نو پرې بس بل 28 نمبر پیج دی هغه 28 نمبر پیج کې بدا صيغه بمنکو لکه اوس دا لیکلي دي نمبر 1 صيغه لیکل لاندې لا يرقدنان نو لا يرقدنان لپاسي پاسي لا يرقدنان یا پجاو باندې ټول وای دا زاو نه پوس کوم تاسو ماته وای کینه تو خانه لا يرقدنان په خپل اصل دی کنه دی په خپل اصل دی په زور باندې وای لا يرقدنان وزن لا يفعلنان المثل لا ينصرنان الحروف الاصليه را قاف دال دا وزن او وصل لپاره ماته سوري کته سو نه پويږي د لام یا را قاف دال دا بولیږي دا څومره حروف دي لیر قدنان او به بدل لف علنان دا حروف یو ولیږي نو دې موږ ته حروف اصلي معلوم شي حروف اصليه په لیر قدنان کې څه شه ده را قاف دال او حروف زائده لنقل للاستقاق بګي سری دا ټول بګي لکه لام بګي لام ده بګي یا ده بګي بیا بګي نون الف نون ده بګي نون ده بګي بیا الف ده بیا نون مشته دا ډېر شی دی بګي خو شو بیا موږ وایو کدي بسې چې دا زائد النقل الباب پکې شته نشته بیا خو دغه اقسام الثلاثه کې څه فعل او علامه پکې د فعل سره په اخره کې نون تاکید راغله په اخره کې سره راغله نون تاکید راغله ضمیر پکې موجود دی بلو الاقسام السته کې مجرد ہے ثلاثی مجرد ہے موږ ته څنګه پته وایي ثلاثی مجرد ہے ثلاثی مجرد ہے ځکه چې زائد للعقل الباب او زائد للحق بګي نشته یا د ماجب الاولنی څنګه کې یا پته کې خالی بیا الاقسام السبعه کې صحیح ہے ولی صحیح ہے معمول دغه حمزه په کوم نشته لري حرف علت په کوم نشته الګ له يرقدناني خو یا راغلي دی را دا علامه مضارع راخه من ما جګور له يرقدناني کې په شروع کې یا رااله نو څه بنه ما چې په شروع کې یا راغله جدا مثالی ای دي بلکې دا موږ د فاعل می له فاعل می کې لکه سره راغله اور راغله بیا صيغه سره جمع مؤنث غائب جمع مؤنث غائب گردان کوم دی دغه اوس موږ وې فعل مستقبل معلوم
مؤكد بعلام تاكيد بالون تاكيدي ثقيله بابو نصر ينصر او معنى مصدري رقود سونا او لا يرقدنانه ضرور भी जरूर चकोरा मांगा दवा करना जरूर भी जरूर हाँ हो सब औरतें सोते हैं या सोएंगे ला यस्कुतना ला यस्कुतना पखपल माने वाय करना लफ्ज ला यस्कुतना असल هذا पखपल वाय वजन لا يفعلنا مثل لا ينصرنا الحروف الأصلية سين قاف فاء حروف زائدة للاشتقاق لام ألف أو يا نون لام ألف أو يا نون بيا أخوة الحروف الزائدة لنقل الباب نشتا بقى أقسام ثلاثة فعل أقسام ستة ثلاثة مجرد الأقسام سبعة صحيح أو بيا أخوة صيغة جمع مؤنث غائب تصريف فعل नहीं मालूम भला कम से कम जुड़ेगी नहीं मालूम नहीं अलावा فعل مضارع منفي मालूम बाबो ना करे तो माना मजदरी गिरना او भला माना से कभी नहीं गिरेंगे याओ खाजी वस बदावा امنعنا وزن افعلنا او ده مثل افتحنا منع انه باب فضائل امنعنا حروف اصليه ميم نون عين او حروف زائده للاشتقاق همزه نون زائده لنقل الباب ليش الاقسام ثلاثه الاقسام سته ثلاثي مجرد الاقسام سبعه صيغه التصريف पहले अमर हाजिर मालूम बाब फतह यफ्ताह आओ मानस मजदरी हाँ रुकना आओ अल मानस सिगवी तुम सब औरतें रोको आओ बा कानून बगे ओले अमर हाजिर मालूम बगे ने चिला अमर सिगा वगा ना नो भाई के बा अमर हाजिर मालूम वाला गर्दन खामखावी खाजी ला तजरहन गलत लिखा है لا تجرحن يو باس يو كس لا تجرحن زي لا تجرحن اصل وزن لا تفعلن ها ما شاء الله ها جيم راحه دي ما شاء الله نون جي زي ذلك باب نشر الاقسام الثلاثه في الاقسام السته في الاسم المجرد الاقسام السبعه صحيح ما شاء الله واحد مذكر حاضر واحد مذكر حاضر لا تجرحن واحد مذكر حاضر ده كان التسليم فعل امر حاضر ها معلوم الباب باب فتحها وزد ايه ده لا تجرحنا گردن کوي تاسو لا تجرحا لا تجرحوا لا تجرحي لا تجرح لا تجرحنا وس خفيفه کې جو الاولنی څخه بس شي لا تجرحن صحیح شو لکه ما شاء الله لا تقطع يو کس پاسه لا تقطع پاسه لا تقطع اخبر الاصل لا تفعل وزن لا تفعل او مثل لا تفتح او حروف اصليه قاف طاء عين ما شاء الله ما شاء الله نقل باب نشته اقسام ثلاثه के فعل او سته के مجرد जी ثلاثي مجرد حتى اقسام की सही है और सिवा वाहिद मुजक्कर गायब वाहिद मुअन्नस गायब सही है ना तस्रीफ मुजारिय मुस्तaq मालूम لن تكذب تکینا لن تكذب لو شيء لن تكذب پاسه شاوي لن تكذب ما شاء الله لن تصرف ما شاء الله حروف زائده للاشتقاق لام نون او اخوا لن تكذب تا پکې لګنا لام نون او تا لام نون تا زائده نقل الباب
عين كلمه مكرره دلته سب مكرر ده ذال ذال بك زائد لك الباب کې ذال ده بیا خو اقسام ثلاثه فعل ما شاء الله جی ما شاء الله ها ها صحیح ہے ما شاء الله جی جی हाँ दो से जोड़ेगी वाहिद मुज़क्कर हाजिर में जुड़ेगा वाहिद मुअन्नस गायब में जुड़ेगी हाँ फ़ेल मुस्तक़बिल मनफी मालूम मुअक्कद बयान नासिबा हाँ बा माशाल्लाह हाँ माना मज़दरी हाँ झूठ बोलना जो मलन तो कर देबा तुम एक मर्द कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे जरा का ग्रान देखा ना चल बोलो लम युखरिजू पासे लम युखरिजू چې تاسو پاسې دي نه کیږي کنه یاره نه بدویم ځلنو لم یخرجو ها ماشاءالله ها لم یکرمو خا جی ماشاءالله حروف زائده للاشتقاق لام میم یا ولې باب افعال چې باب افعال کنه ورا مونږه چې ابلو د علامات ویلو کنه یا جوړی کنه نو چې کوم علامات دي کنه چې کوم باب نو هغه په زائد نقل با کې مونږ لیکو لکه باب افعال کې مونږ وی چې زائد په کیسه شری زائد نه د علامه په کیسه شری حمزه را نو چې زائد لنقل الباب چې مونږ لیکو نو حمزه به لیکو یا لکه اوس مونږ په باب تفعیل کې مونږ ویلو چې زائد حرف چې نه د بری علامه سره عین کلمه مقرر ده نو کوم څه چې عین کلمه کې راغلو جواب مونږ به لیکو ځه जी माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह او بابو بیا به فعال کمانه تاسو درسي جوړي راخوري خبره ده کنه درځي بخا لنصرفن دا اوس تاسو یې کنه لنصرفن یوم القيامه نه کو باب تفعیل لنصرفن دا بر لیکي تاسو دا ګورئ لفظ ګوته دا ګورئ چې تاسو یو صورت په دې باندې خلاوړي بیا په خپل باندې تاسو وای دا بس وای په خپل مثال باندې جی وای الحروف اصليه صاد جی ماشاءالله ها او اخره کې بل نون صحیح شولا ماشاءالله جی ماشاءالله جی ماشاءالله صحیح ہے جی ماشاءالله صحیح شو جی او مان مصدری پیرنا او بیا معنی لغوي معنی صيغوي درځي دواید متکلم څنګه دا او پیرنا تاسو خامخا ضرور به ضرور تاسو موږ ټول سړي به اوړو خاجي دا به تاسو لګي کنه نسې کې تاسو ته په کم ځای کې په دې څنګه کې چاته سم مشکلي کنه او تاسو ماته وای چې موږ په دې ته باندې کوی ګنځ تاسو تاسو وای ملګا په کم ځای باندې تاسو نه کوی په دې څنګه کې هغه کولاو ماته وای چې موږ په دې باندې کوی کو زه وایم چې تاسو پورې د خپل کوی کولاو کړی نه نو ماته خو پته نه لګي تاسو وای چې موږ په دې ته باندې کوی کو چا خبره ده بیا وکم دا وخت پورې بلګي سو پورې تاسو پوښیو نه کمل غری نه پویږي په دې څنګه په وستلو باندې په دې کې تاسو ته په کم ځای کې مشکلي اما ته وای اصل او مثال بل تاسو دا لکان چې دا ویم صفوالا تاسو په کم پویږي په دې څنګه باندې تاسو په کم ځای کې تاسو مشکلي تاسو وای زرد راړو مو وای کنه تاسو وګوره مکه لکه ویلې نه دي کنه دا خدا کوم لکان چې زه درو ټول کال سړي وستلې دي او ویلې دي په استادانو نو ازګه زر وای
تاسو زر اړو موای خپه قلاره قلاره باندې وای او دا ټیبل نه دا یا کاپی هغه پاڼه دا بالکل ځان د مخه تکيري نو دا وای لکه څنګه چې موږ قران مجید وایو کنه نو بلاوله کې څوک چې ناظر وای نو بلاوله کې دا تکلیفي کنه چې کله بیا لکه اوس یو کس دا ناظر قران یو پیر ختم کړل نو دی یو چې پاراړې دې بنی مګنټه لیدري په اساس په پیلو یو حافظ قران دی اجو پنشمنت کلاسر وځي نه نو څنګه چې دا په وخت سره شوی دی دا چې اندریا لګانو درو شنو دا په ځین کې ما چې یاره دوه ځله لیکي موږ ځکه نه شوی یو خدای چې په کور کې پریکټیس کوی دا لیکل کوی دی ځان له قران مجید ته ګوره لکه ته ځان هر څه له استاد رمضان مبارک دی اته سګي چې رندا بلکه قران مجید تاسو راوړل تاسو ګوره لکه ګوره و مې عبارت نه ناړو مثال نو اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع نو اذا سمعوا صيغه وصل کول غوړي ځان وای سمعوا اصل په خپل اصل باندې وزن فاعلو مثل په خپل مثل باندې حروف اصليه سین میم عین زائد الاشتقاق پکې واو ده زائد النقل با پکې نشته اقسام ثلاثه فعل زکه چې ضمیر پکې راغله اقسام سته کې شته ثلاثه مجرد ده زکه چې زائد پکې نشته زائد النقل با پکې نشته او حروف زائد النقل با پکې نشته اقسام ثلاثه دا او ما بیا د سره شوم الاقسام سته ثلاثه مجرد الاقسام سبعه کې صحیح ده صيغه جمع مذکر غائب ده او بحث فعل ماضی مثبت معلوم او بابو سمع اسمعو والسمع معنا دا اوریدل سمعو دا ټول چړو واوریدل او گردان باب کې نشته وله و اذا سمعوا ما انزل حلقوا ما انزل ما وسره وای کنه ما انزل ما افعل وزن ما افعل ما اكرم مثل ما اكرم حروف اصليه نون کاف نه کنه هغه اصل صيغه چې موږ له چارا کړی دا غي حروف اصلي موږ راو باسو تاسو به دې کې غلطي کوي تاسو د دې مثال حروف اصلي راو باسي د مثال نو دا اصل نون ذا لام بیا حروف زائده للاشتقاق میم الف او زائده للنقل با پکې حمزه دا ځکه حمزه دا کنه چې اوس دا باب افعال نو باب افعال کې خامخا حمزه چې دا په نقل با پکې کما او الاقسام الثلاثه فعل اقسام سته ثلاثه مذفعل اقسام سبعه صحیح او صيغه واحد مذکر او تصریف باوی ولی باس نه وای فعل ماضی منفی مال فاعل نه ولی منفی مجهول فعل ماضی منفی معلوم فعل ماضی منفی معلوم اوس ګوره ته معلوم ده که مجهول لتا سو وایدا ولی مجهول له معروف سره دي انزل او دا فعل ماضی ده کنه کوس دا فعل مضارع و نو بیا خو سی وا بیا خو د متکلم څخه موږ جوړ کړی و خدا څه چره ماضی منفی مجهول او بیا خو بابو باب افعال او باب قاعده پکې ودی پکې نشته ماضی مجهول والا ده نو پوره دا آسان خبره ده چې ماضی مجهول څه غوا پرې کې په قانون خامخای مضارع مجهول څه غوا مضارع مجهول به خامخای اسم فاعل و اسم فاعل ولا قانون به سبب او به خامخای مفعول ودا به خامخای دا به لیکتي امر ودا امر قاعده به خامخای خو شو به معنی ها اوس د بیا دا و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اصل می ترایا دا غوتان دی ویل تفیض من الدمع مما عرفوا فعرون په دې باندې پوښتنه تاسو نو زبر المخ الذين سيجي جوړي کوم کنه مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا نو اكتبنا برته ولیکي اكتبنا د کور کار دی خلاص اكتبنا مع الشاهدين ما کوي قاریانو وما لنا لا نؤمن ما جاءنا من الحق ما جاءنا نشي کوله بیا وي ونطمع اي يدخلوا لك ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاصاب هم الله فاصاب فكمل اصابت الذين قالوا بما قالوا جنات تجري من تحت النهر خالدين فيها محسنين انا نبی سبق متعلق سے واخلې کنا کرائم او مقابل
او نصرا نصرا يعني نصرا يعني دا امر څه اذكروا لا تذكرن او نورو دا پوری دي کنه ها نن دا پوری دي او دې سره بتا شو دغه 27 نمبر سپیج نه درې نه بتا شو ګردانو مولي د خپل خو هغه تاسو په مرضی دی دا به خامخا ولګي او تاسو چې بیا کله سبا راشي ان شاء الله نو کاپی ول د کېږي چې بیا چې کم دلخه صحیح ده